سپاره هم چېرته ښودې نشته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ترجمه آغاز کو دا आवाज مدله د لوډ سپیکر دنو وای دا د بهرم بند کو جبې بند اگر دنه هکل نه کله دا आवाज مشکل جوړی نو دا دنه لوډ سپیکر هغه یو आवाज لک خراب دی دا ټیک نو بیا ان شاء الله دنه आवाज صحیح بوي. تاسو کله ما आवाज درجنو ټیک دی आवाज ابن بهر دې کې زما مقصد دا وي چې بهر کم خلک کو پاتې کېږي چې کم خلک کو بهر وي چې هغوی ته فایده رسېږي. اواز اوس مزدار ده نو دا چې دا دنه شاګردانو به هم خیال ساتو چې بهر هم څه شاګرداني چې هغه ته هم فایده رسېږي نو ساوند ترتیب به انشاءالله برابر کو. آهسته آهسته به دا ټول کارونه انشاءالله ټیک کېږي. به یو قرآن شریف ما ته راکړي. مونږه پرون سبق ویلی او دا ویلو چې الحمدلله رب العالمین تمام تعریفونه د خدایي خاص الله تعالی لپاره دي او په کائناتو کې جو څومره خلق تعریف د نور مخلوق کوي دا هم په حقیقت کې د الله تعریف دی او دا ټول تعریفونه د الله د لپاره ذکر چې رب العالمین الله پاک رب العالمین دی. د رب چې دی دا په عربی لفظ دی او موږ په عام الفاظو کې پرورش کوونکې تربیت کوونکې لویونکې د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکې لویونکې تربیت کوونکې هغه هم دقه الله پاک دی. او رب په عربی کې دې ته ویلی شي چې د هغه د وړوکوالي نه واله تر انتها پورې د هغه په هره مرحله کې خیال وساتي او د هغه پرورش او تربیت وکړی شي. څوک دا کار کوي هغې ته رب وایي او دا کار الله پاک کولی شي، دا کار مخلوق نشي کولی. چې الله پاک د انسان د جن د حیواناتو پرندو د دې حشرات الارضو د نباتاتو د بوټو د دې هر شي د اول نه واله تر آخره پورې مکمل د هغه ټول ترتیبات برابرونکی دا الله پاک دی. د دې وجې نه د رب نسبت په معاشره کې په مخلوقاتو کې څوک بل چاته د رب نسبت نه کوي بغیر د اضافت نه. چې څوک چاته رب وایي دا معنا ټیک نه ده. ها رب البیت ویلی چاته اضافت کې رب معنا تر مالک دی د دې کور مالک. نو که کله یو شیز کې اضافت راشي بیله خبره ده خو بغیر د اضافت نه د رب چې استعمال ټکی د مخلوق دپاره ټیک نه دی، ممنوع دی. څنګه چې موږ په الرحمن او په الرحیم کې خبره کړې وه. نو دا الله پاک د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی، تربیت کوونکی دی، نشو نما ورکوونکی دی. د چا العالمین د ټولو مخلوقاتو. عالمین جمع د عالم ده. د الله نه ماسیوا چې دا څومره شیزونه دي دې ته عالم وایي. دا مخلوقات دي. او بیا دا خبره چې دا عالم څومره دی نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وینا دا ده
دا عالم چې دی دا 40,000 دي. 40,000 عالم دی او په دې کې یو عالم د مشرق نه واله تر مغربه پورې او شمال نه واله جنوبه پورې دا څومره جنات دي، انسانان دي، غرونه دي، سمندرونه دي، حشرات الارض دي، فلکیات دي، نور دی، سپوږمۍ ده. دا یو عالم دی او 39 عالم بیا نور دي چې انسان د هغې غشانه سوچ او فکر نشي کولی، بلکې یو مفسر لیکلی دی هغه و چې 80,000 عالم دي. یو عالم پکې دا دنیا ده. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې تقریبا 800 سال مخکې دی تیر شوی دی. 800 کاله دی مخکې لوی مفسر دی د فلسفي د دنیا د کائناتو د دې ځینو ښه ماهر و. دا پر عالم باندې او پر دې باندې گفتگو کړې ده او دا ویلي دی چې یو خو د دنیا د عالم دی چې کومه دنیا ده. د دې دنیا کې د انسان د اکسیجن او دغه خوراک او دغه څښاک او دغه اوبه او دغه ضرورتونه هغه په دې عالم کې پوره کیږي. نو دا خلا دومره منتدی دا خلا دومره لویه خلا ده د دې انتها انسان ته نه ده معلومه. نو په دې خلا کې بیا نور مخلوقات دي. انسان هلته ژوند نشي تېرولی، والته الله پاک نور مخلوق پیدا کړی دی چې څنګه په دې دنیا کې انسان دپاره د زندګۍ اسباب مهیا کړي دي، حق عالم له هلته پیدا کړي دي. او د امام رازی رحمه الله د دې خبرې تایید چې دی په څه زمانه کې د امریکې او خلاباس تللی دی او هغه د دې خبرو چې امام رازی کم 800 سال مخکې کړی وي د فلسفي په بنیاد چې د هغه د یو سوچ او فکر په بنیاد خبرې کړې وي د هغه تصدیق هغه وکړو چې او امام رازی چې کومه خبره کړې ده چې دا یو خلا ده چې د هغه انتها انسان ته نه ده معلومه او په دې خلا کې یو عالم دی چې انسان د هغې نه خبر نه دی او الله پاک دغه ټولو مخلوقاتو چې په خلا کې دي ځکه دنیا ته چې کومه نږدې سیاره دغه سپوږمۍ او یا مریخ دی او چې کوم غټ غټ سیارات دي غوره دنیا نه ډېر لرې دي که نه او هغه دنیا نه څو چنده غټ دي بیا نو معلومیږي دا چې په دې هره سیاره باندې بیا ځان له مخلوق الله پاک پیدا کړی دی. بهرحال هغه خو زموږ موضوع نه د ساینسدانان پې خبرې کوي، دا خبرې موږ ولې کوو؟ موږ ځکه دا خبره کوو چې الحمدلله د ټولو تعریفونو لایق الله پاک دی. ولې؟ رب العالمین دی، د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی الله پاک. حق الله پاک انسان دپاره په دې ځمکه باندې دا ټول مخلوقات چې دی دا تابع کړي دی. د مخدوم الکائنات دی، دا ټول کائنات د خدمت کوي. وګورئ چې موږ اوس ماسوتن او ماښام د روټۍ ته کینو که نه او موږ کومه د غنمو دا نوڼۍ جوړو دا پخ شوې ده او دا موږ د کله د خولې له وړو که نه په دې باندې موږ ورته لږ سوچ وکړو چې دا اسمان نه باران راښکې شوی دی او ځمکه چې ده خاوره ده او بیا کرونده شوې ده، غنم دانه لګېدلې ده، وخت په وخت به دې باران شوی دی، خصمانه شوې ده، د دې لو شوی دی، د دې ترېشل شوی دی، صفایي شوي ده، دا ترېشل ته وړی شوي دي، بیا راوړلی شوي دي، بیا غږلی شوي دي او بیا پخ شوي دي او بیا لګولی شوي دي او بیا په لاس کې د هغې نه نوړۍ جوړه شوې ده او بیا انسان په غاښونو کې هغه میده کوي او هغې نه خوند او مزالي او د هغه میدې ته ځي او د هغه د بدن دپاره د یو قوت او طاقت ذرې جوړېږي چې انسان د یو غنمو د نوڼۍ نه دی. په دې باندې کې انسان سوچ وکړي چې دا څومره لوی پراسس دی، دا څومره مختلفو مراحلو نه دا یو د غنمو نوڼۍ، د غنمو دا دانه، دغه شان په دې خپلو کپړو سوچ وکړو، په دې اوبو باندې سوچ وکړو او په دې میوجاتو باندې سوچ وکړو، په دې که مونږ چېرته به د خپل درستخان هم چېرته غور او فکر وکړو که نه زمونږ په زړونو کې به د الله پاک ډېر عظمت او ډېر لویه بړایي راشي. ګورئ خو مونږ ډوډۍ خلاص یو، مړی خلاص یو، بس زر روټۍ خورو او دعا نه ورته بسم الله وایو نه په آخره کې دعا وایو. بس د دې قرآن شریف دا تعلیمات دې دپاره دي
چې بنده ته دومره لوی دا مخدوم الکائنات دا ټول کائنات ستا په خدمت کې دي، نو ته سره پاره یې لکه ته الله پاک سره پاره پیدا کړی. دا ځمکه ستا په خدمت کې ده، اسمان ستا په خدمت کې دی، نور ستا په خدمت کې ده، سیاره ستا په خدمت کې دي، دا بوټي ستا په خدمت کې دي، هر شی ستا په خدمت کې دی، ته سره پاره پیدا شوی. زموږ وایو چې مړه ډوډۍ خوراو به بس اسکاو حساب کتاب مثل الله پاک وایي نه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا هر څه به ستا خدمت کوي او ته به د الله پاک بندگی کې به د کائناتو دا تیار خور به نه جوړېږي چې خورا اس کا حساب کتاب نشته، نه خورا اس کا حساب کتاب بر سره کومه. دا سوره فاتحه چې په هر رکعت کې مونږ وایو که نه دقه فلسفه ده، خو ارمان داره چې مونږ دې فلسفې د چرته ونه رسېدلو. مونږ او تاسو به کله سوچ کړي چې په مخه الحمدو په مخه الحمدو په مخه الحمدو، نو په دومره وخت کې د مونږ دې دومره زمانه کې مونږ الحمد وویله، مونږ چرته په الحمدلله رب العالمین باندې نو سوچ یې نه دی کړی. د دې وجې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله پاک کوي چې کله بنده وایي الحمدلله، نو الله پاک کوي د ما بنده د ما حمد وویلو، او چې کله دی رب العالمین وایي نو دا بنده وایي د ما شان بیان کړلو، او کله چې دا الرحمن الرحیم وایي د ما بنده د ما ثنا وویله، او چې کله مالک یوم الدین وایي دی بنده د ما جلالیت بیان کو، د ما بزرګي بیان کړله. او دا وله چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا الله پاک وایي چې دا الحمد کله دا مسلمان وایي که نه، نو که دې زمانه د الحمد په وساطت باندې څه غواړي زه به وله ورکومه. ځکه ورته سوره دعا مې ویلې ده، د دې په ذریعه باندې که ته څه غواړې الله پاک فرمایي په خپله په حدیث کې صحیح حدیث دی د الله پاک په بنده له ورکومه. نو مونږ چېرته به دې باندې سوچ نه کړ څومره مخلوقات دي. مونږ خپل کور کې چې دی یو ماښام روټۍ چې برابرو څومره تګ ودور دی زمونږ ور په رانه خطی، یو سحر ناشه چې برابرو څومره مشکل لرو. مونږ راوسته علما کرام د دې رزق په معامله کې زموږ د عقیده ډېره کمزوري وي. هغه دا ده چې زه د ما امامتي لاړه نو به څه خورم، او که دا استادي مې لاړه بیا به څه کوم. خو زه په خپله په دې مدرسه کې نه دی، په دې کې د ما خو پختګي د عقیدې نه مخکې وه، خو داسې هغه مشاهده مې راغله د رزق په عمله کې د ما عقیده ډېره مضبوطه شوله. ولې زه هم دا دومره ټول ډېر شی طالبان دي په سونو باندې، خو دې ته الله پاک رزق رسوي. نو روزه رسان څوک دی؟ الله پاک دی، نه مور دی او نه پلار دی. الحمدلله رب العالمین. الله د ټولو کائناتو پرورش کوونکی دی، مربي دی، کمال ته رسوونکی دی. او دا الله پاک ولې کوي؟ ځکه چې الرحمن الرحیم دا د الله پاک دی وجې نه کوي چې د الله پاک خدایي د خلکو په پرورش بنا ده، چې الله پاک د عالم ځکه پرورش کوي، ډوډۍ او چې ځکه ورکوي، که دا ورنه کړي او خلک مړه شي بیا به د الله خدایي نه، دا د الله د رحمانیت صفت تقاضا چې الرحمن الله پاک بے حد مهربانه دی، دا د هغه د رحمانیت صفت تقاضا ده چې هر چاته رزق ورکوي، هر چاته ډوډۍ ورکوي، د هر چا پرورش کوي. کله انسان وړوکی پخپو کې طاقت نه وي، ورو پخپو کې طاقت را پیدا کېږي، بیا زلمی شي په دې دیوالونو په دې غرونو باندې په ستنو خیږي، او داسې یو شبابیت وي، داسې لیونتوب وي، او ورو ورو کله الله پاک د بدن دا طاقت اخلي بیا هغه ماشومان غوندې بیا نه په دیوال ختلی شي او نه بغیر ختلی شي، هماغه غټې خپې وي او قوت دی الله پاک والي، او مخکې د خپې وړې وي نو پکې طاقت دی، کله غټې خپې وي او طاقت پکې نه وي. د ټولو خبرونه دا خبره معلومیږي د دې ټولو مخلوقاتو د کائناتو په پوش باندې قوت او طاقت دی چې هغه رب العالمین دی. دقه الله بندګي پکار ده، وقه الله بندګي حق الله پاک ته پیشي ده. دا نه چې دا چېره الله پاک دا کار ځکه کوي که دا کار ونه کړي نو د الله په خدایي کې به کمزورتیا راشي، نه. الرحمن دا الله پاک د رحمانیت صفت تقاضا ده. الله پاک بے حد مهربان دی. که چا بندگی وکړله او چا د الله حمد وویلو د هغه عبادت یې وکړلو، نو الرحیم همیشه به د الله د رحمت سره مخامخ والی وي،
د جنت نعمتونه به ابد الابد به. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک فرمای ما د خپلو بندګانو دپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي په جنت کې چې ما لا عین رأت، داسې ښکلا، داسې ښکلي نعمتونه، داسې ښکلی جنت، داسې ښکلي محلات ته د انساني سترګو اوسه پورې نه دي کتلي، ولا اذن سمعت، او داسې ښکلا او داسې ښکلي نعمتونه اوسه پورې انسان سمعت هم نه دی کړی، اورېدلی هم نه دی کړي، ولا خطر على قلب بشر، انسان تصور هم نشي کولی. دا وجه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي د الله پاک نه چې کله غواړئ که نه د الله پاک نه جنت الفردوس غواړئ، دا د جنت منځ دی، دا اعلی جنت دی. دا جنت چې سل چته کې که نه ځینې روایتونه مکې د آخري چت سلم چت دا جنت الفردوس دی. نو کله نه کله مسلمانان کمزوري مو څه وایو یا الله پاک را جنت په دې خوا کې زیاره کمزوری سوال مه کوه، اخو الرحمن الرحیم دی. الله پاک ته الله پاک را جنت ته مز در نه غواړه، ماله به جنت منځ راکړې. او که بنده د الله پاک نه غوښتل وکړي، څنګه غوښتل وکړي؟ څنګه چې دا ماشوم د خپلې مور نه غوښتنې کوي، د الله پاک نه د غوښتنو دا چل دی بچو نه زده کوئ. دا ماشوم نه دی، دا چرته هم پردۍ زنانه ته نه وایي چې ماله پیسې راکړه او ماله جامې راکړه او ماله ډوډۍ راکړه او ماله چرته هم پردۍ ښځې ته نه وایي. خور به وي او تورندار به وي، هر چاته خپلې مور ته مورې ماله پیسې راکړه. دا ډېر کلک موحد دی، دا ماشوم نه دا پردۍ بل چا نه غوښتله دا ته شرک کارېږي، د پردۍ زنانه نه غواړي. او که هغه وله ورکوي هم دی په طبیعت خرج نه ماله به خپله مور راکوي. میندې خو اکثره کنجوسانې وي که نه، اول بچی نشته دی نو دی حوصله بایلي نه دوی پیسې به راکوي هم ته به راکوي چې هغه یې وله نه ورکوي په زور، او کله تې لوپټه راکاږي او کله تې لمن راکاږي او کله تې یخته راکاږي او بس دا شیزونه ورسره وکړي. خو مور ډېره سخت دی، هغه چېرته پیسې ورکوي، جونی ورکوي وله. معصوم بې حوصلې شي نه ایسته ورته به ژړا شي، جو مور وایي چې جاړې به جاړه نو مور بیا هم رحم نه راځي. خو دا ماشوم حوصله نه بایلي ښه په ژړا شي او چوتېږي او رالګېږي، بیا پکې رغړي هم کپړې مې څښا کړلې او څښا کوه به انځمدله. دا ټوله عاجزي او دا ټوله انکساري او منتونه او زارۍ دا یې وکړلې خو مور وله ور نه کړلې. بې حوصلې شو نه، حوصله نه بایلي، په بل درد کې نه ودرېږي. آخر کار دی د زور استعمالوي، آخر کار دی کور دی آخر دروازې لاړ شي که نه او برې دروازه را باندې کوي، پیسې راکوي که نه راکوي، دا دروازه دله ماتوم. هغه مور وایي بچې راشئ دا دروازه مه ماتوه، دا پیسې واله. که دقه شان د الله د در دروازې مو ډبولې که نه الله بار څه راکوي. ګورئ ښه د غوښتنو چل د الله نه زده کوي. رب العالمین دی، ټولو کائناتو پرورش کوونکی دی. ما او تا خو چې یو ځل سوال وکړم بیا زړه م ستړی وایي الله پاک ته مې بېګا ویلي وو که نه، نه دې جړلي دی الله پاک ته، نه دې منت کړی، نه د هغه در په دروازې کې ورې چې دروازې دې نه یې ټکولي، نه دې زور کړی، نه دې منت زاري کړې ده، د ستر ته میلاوېږي. داسې خو مور خپل بچي له هم پیسې نه ورکوي. دا جنت به هم دغه شان غواړو، علم به هم دقه شان غواړو، تعلیم به هم دقه شان غواړو، رزق به هم دقه شان غواړو، په دقه او پختګۍ سره به غواړو. بل چاته نه ځمه چې د الله نه مې ته غوښتنه وکړه اوس پیر بابا زیارت له روان یم، غوښتنه مې وکړله غوثانو قطبانو ته روان یم، غوښتنه مې وکړه خو کار ونه شو راځه تعویضونه واله ځمه. استاد یو تعویض راله وکړه والله د دمونه تعویضونه خو مې نو ډېره وکړه، دعاګانې مې وکړه، ختمونو کار مې نه کوي، تعویض دې راله وکړلو. بیا یو تعویض په غاړه کړو، بل تعویض په غاړه. الله پاک وایي ګرده بې درده نو د کم درد نه چې میلاوېږي هلته دستک نشته، اواز نشته دی. والحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ځان له لږ تفسیر رالی او لږ په خپله لږ مطالعه هم کوئ، ډېر خوند دی او ډېره مزه ده پکې. د ډېر خوند او مزه او د مضبوطواله د وجې نه کله زه په خپله هم نشم ویلی، زه هم کله به سورې فاتحه ختمېږي، دا نور سبقونه ډېر آسان دي. د سورې فاتحه خپل رعب دی، د خپله دبدبه ده، ځکه الله پاک په اوله کې راوړې ده. که چېرته مونږ الحمد د چېرته سوچ وکړو دا هم په دې سوچ باندې وویله ډېر ښکلی تعلق به د الله سره جوړوي. الله پاک دې موږ له په قرآن پوه او سمج را نصیب کړي. او دا ګورې هم څه بېګار نه کوو ښه،
چېرې زما باندې علم زور کړی او سبق راځي تاسو خپل علم ښیم دا خبره هم نه ده او موږ باندې چا زور هم نه دی کړی چا را باندې زبردستي کړي چې هلکه شابه کړی سبق ووایه که مدرسه دله ورانه نه دا زبردستي هم نه او شهرت هم نه دی دا دې لپاره کوم زما اصلاح هم په دې کې ده ګورئ نبي صلی الله علیه وسلم نه چاله بنګله جوړه کړې وه نه چاله روډ پخ کړی و نه چاله سټریټ لایټ لګولی و نه چاله نوکري کړې وه نه چاله ټرانسفارمر لګولی و نبی علیه السلام هغه خرابه معاشره د قرآن په تعلیم ښایسته کړې وه قرآن تعلیم ډېر بنیادي شیز دی د قرآن علم او د قرآن سمه دا وجه ده چې په ټوله دنیا کې دا امت د ټول تعلیم سره اشنا دی د قرآن د تعلیم سره خلک ناشنا دي زموږ په مدرسو کې ورته 14 دیوالونه والي دي ګورې منطق به وی نحوه به وی صرف به وی فلسفه به وی علم معانی به وی فقه به وی پلانکې به وی چې 14 علوم ته وی که نه بیا سړی بوډا وي بس قرآن شریف راواله بیا هغه قرآن شریف چېرته ویلی شمه موږ چې په خپله په مدرسه کې سبق ویلو که نه زموږ په اوس کې ناسي نصاب کې قرآن شریف شته دی موږ په نصاب په کورس کې دننه قرآن شریف ترجمه نه ده کړې موږ عام طور په استادانو په د رمضانونو کې عامه ترجمه څنګه چې موږ خارجي اوس لګیا یو که نه ټایم ټیبل نه بهر هم قرآن زده کړی دی زموږ په مدرسې په نصاب کې قرآن شریف تفسیر او ترجمه نه څومره عجیبه خبره ده زه په 1993 کې 94 کې فارغ شوی یم لکه ډېر لرې زمانه نه ده و خو دا چې موږ الحمدلله اول درجې والا ته عامه سپاره وایو بیا دویمې درجې تر عامه نه شروع کړو لسمې سپارې که سوره یونس ته هغې پورې ووایو او دې بل ته پورې بیا سوره عنکبوت ته پورې وایو عنکبوت نه سوره روم نه چې شروع کړو بیا اخره پورې وایو دې لپاره طالب علمان څه شي اشنا شي د قرآن شي عجیبه خبره ده مدرسه کې هم قرآن شریف نه یا سکول او کالج به لا سکے و دا خره چې به د سکولونو کې مطالعه قرآن شروع شوله زما لپاره یو ښه خبره په دې کې دا وه چې په هغه کمیټۍ کې زم ممبر وم چې په کومه کمیټۍ کې د صوبې حکومتو مطالعه قرآن کله منظوروله زه هغه سعادت ما ته هم هغه کمیټۍ کې ویل بس زر یې شروع کړئ او غالبا په شپږم کې ده په اووم کې ده په اتم کې ده په نهم کې ده او دا یو جوړ هغه ته دا کتاب هم هغوی مهیا کوي ټریننګونه هم هغه کوي زموږ دومره سپېره حکومت دی د پاکستان چې دا د قرآن ټول کتابونه دوی چاپوي ساینس او هر څه چاپ کوي د قرآن د مطالعې کتاب دوی نشي چاپوي پیسې نشته هغه ویل دا به مونږ کوو خیر دی دا به مونږ کوو به تاسو ماشومانو ته قرآن ښایي دا ډېره ښکلې خبره ده زموږ په سکولونو کالجونو کې مطالعه قرآن څه نه څه بچی خو اشنا شي نو قرآني پوهه او قرآني سمجھ دا ډېر ضرور دی نو الحمدلله تمام تعریفونه د الله تعالی لپاره دي رب العالمین چې رب د ټولو عالم دی د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن بے حد مهربانه دی او الرحیم همیشه مهربانه دی الله پاک دې موږ ته د قرآن پوهه او د قرآن سمجھ را نصیب کی درس مې ځکه لږ اوږد کولو چې ما ویلو جنازې ته به هم وخت نږدې شي او دا زموږ د خیبر کلي مشران ناست وي نو زموږ هم جوماتونو کې ځینې خبرې ډېرې ضرور وي یو زموږ سره د مړي کټ هم نشته دی او بل د مړو دپاره اوس د غسل لپاره یو خاص شیز جوړیږي انشاءالله زما اراده ده چې موږ ته اولاد ته ووایو دا لوهار خو روزانه راځي کوي چې د مړي دپاره یو ښکلی مزدار کټ هم جوړ کړو او دغه اوس ټولې بنګلې دي او پاخه کورونه دي پخوا به کچه کورونه او خلکو به ځای وکنستلو مړي له به یې غسل ورکړو بیا به اوس داسې یو شیز جوړ شوی دی ما لیدلی ده چې انشاءالله هغې نن یو نقشه راوړو په کور کې په هر ځای کې هغه شیز کېښودلی کېږي مړي له پکې غسل ورکړی کېږي مونږ دلته بهر چې کوم د اودسونو نقشه جوړه کړې ده هغې کې موږ یو ځان له په نقشه کې د مړي د غسل لپاره یو ترتیب یو کمره جوړه کړې ده هغې خپل یو ترتیبات وي مشینان په هغې کې ولګېو سب شیزونه پکې ولګېو د مړي غسل په هغې کې اسان موږ به ټول مړه کېږو به دا خو بس غټ کلی دی غټه آبادي ده مړي جمدي مرګ خو حق دی د مرګ نه خو ځان نه شو خلاصولی دا ترتیبات موږ انشاءالله په جومات کې به خپلو به او چې داسې کله په ودګیانې کېږي دا زموږ دپاره هم یو عبرت دی زموږ بل ورځ د دنیا نه تګ دی خیبر کلی به آباد یم او ته به پکې نه وي وګورئ دې طالبانو ته وایم دا مدرسه به یي خو موږ به نن باندې مقبل ولاړي به زموږ تګ دی دې نه او ځان یې سارولی هم نه شو خو داسې ده چې د آخرت دا تیاری دپاره دا ټول منځونه دي اودسونه دي ترتیبات دي اعمال دي سبا له زموږ د آخرت زندګي ښایسته شي الله پاک ته ور مخامخ کېږو چې چېرته ګناهګار نه یو خطاکار نه یو دا ټول اعمال دې لپاره او زما ستا په زندګۍ کې یو عمل داسې په کار دی یار
سبا الله ته چې الله پاک دا نیکی مې ستا لپاره کړې ده. یو عمل خو داسې وکړو که نه، الله پاک دا یو نیکي مې تا لپاره کړې ومې بخه. نو الله پاک خو رحمان او رحیم دی، کیدای شي الله پاک را سره شفقت او د رحمت معامله وکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.